او په دې خبرو باندې هغه خلکو لزی او پیغام ورکوما چې خدا را په مسلمانانو باندې اسلحه مو چتوي دا اسلحه دا د کافر په خلاف باندې جوړه را کله چې بغاوت وکا اغم اسنا کله چې د اسلام په خلاف باندې سازش وکا اغم اسنا گستاخی وکا نعوذ باللہ من ذالک اسلام ته نقصان ورسي په دغه ټولو شرایطو باندې پورا د هغې نه پس حضور مبارک علیه السلام رب لا یزال په قرآن کې آیاتونه بیا نازل کړي چې تاسو د دې په خلاف باندې ټوپک واخلئ او د دغه خلکو په خلاف باندې جهاد وکړئ صحیح خبره ده خو په مسلمان باندې په کلمه گوه باندې په لا اله الا الله محمد رسول الله وینکو باندې د حضور مبارک په عاشقانو باندې د الله په ذات باندې مین خلق په توحید باندې مین خلق په رسالت باندې مین خلق په اسلام او په قرآن باندې مین خلق د هغو په خلاف باندې روی زمین باندې هیڅ چاته اجازه نشتا من کانا حیث کانا که هر څوک وي هر چرته وي هر منصبی ورسره هر زوري ورسره هر قسمه اتارټي هر قسمه اجازه په یو کلمه گو انسان مسلمان باندې اسلحه اوچتول لري خبره ده که اسیده په غب کې نبی علیہ السلام فرمایي په اسلحه باندې بل مسلمان ته اشاره وکړم فإن الملائکه تلعنه نبی علیہ السلام فرمایي په داس انسان باندې د الله فرشته لعنتی دا امن خرابی دا زمونږ او ستاسو سکون او اطمینان خرابی دا سلامتی خرابی دا اتفاق خرابی دا انتشار جوړی دا بے اتفاقی جوړی دا یاد لرئ امن دا داسې نعمت دی دا په ذهن کې هر سره واچوئ چې انسان سره کروڑاو نعمتونه یې کروڑاو خو چې امن نی امن انسان یو نعمت نه فایده نشي اخیستی دا داسې نعمت دی او که انسان سره یو نعمتی دوا نعمتونه درې کم خو چې امنی انسان هغه نعمت نه مکمل فایده اوچتولی شي